په دې 13 خبر باندې روزه نه ماتېږي. نو راځئ چې وګورو دا 13 خبرې دا معلومې کړو چې دا کومې خبرې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کوم زمونږ ټاپک دی، نن چې کوم زمونږ د یو مسلې وضاحت کو، هغه دا سره چې هغه صورتونه چې په هغه کې روزه نه مکروه کیږي او نه ماتېږي. د ټولو نه اول پکې انجکشن لګول دي. کو تاسو حالو کې یو سړی انجکشن لګوي یا ډرپ هېږي، دغه رنګې کو دا د رګ وي، دغه رنګې دا د غوښې وي، کو هر قسم له انجکشن وي، په دې باندې محترمو روزه نه ماتېږي. دغه رنګې فرمایي چې سخت ضرورت یو انسان پکې وینه وهېږي، بالکل دا هېجولی شي. دغه رنګې فرمایي چې صرف خالص اکسیجن وي، په دې کې دوایانې شامل نه وي، نو په دې باندې روزه نه ماتېږي. دغه رنګې خولې ته اوبه اچول، په دې باندې روزه نه ماتېږي. یا د خولې چې کومې لاړې دي دا تېرول، په دې باندې روزه نه ماتېږي. دغه رنګې فرمایي چې یو څیز څکل، بعضې زنانه داسې وي که نه چې د هغوی خاوندان ډېر زیات بدمزاجه وي او هغوی قاریږي اکثر روزه ماتې کې چې دا مې سبق کړی دی، دا پکې مالګه سیواد کمه ده، کو صرف هغوی اوس کې چې دا معلومه کړي چې یاره دا ذایقه څنګه ده، خو دوباره یې توکي تېرې نه کړي، نو روزه پې دا نه ماتېږي. دغه رنګې پوزه دومره ډېره زیاته په تیزه باندې دننه طرف ته راښکلی شي چې هغه هر څه مرۍ ته ورشي، نو په دې روزه دا نه ماتېږي. دغه رنګې غاښ ویستل، په دې باندې روزه نه ماتېږي. چې کله غاښ وباسي دا وینه دننه لاړه نه شي، که وینه دننه لاړه او په دې لاړو باندې غالبه وه بیا به ماتېږي. دغه رنګې د بدن نه وینه تلل، دغه رنګ یو دانه بدن باندې وي هغه ماته شي، نو په دې باندې روزه نه ماتېږي. انسان ته زخم وررسېږي، یو ځای را زخمي شي، نو په دې باندې روزه نه ماتېږي. دغه رنګې زهریلی یو څیز دی او دغه څیز د انسان وجي چمار دی، لړم دی، مچۍ دی، یو څه بل څه دي، نو په دې باندې روزه نه ماتېږي. او دغه رنګې فرمایي چې چاته د میرګو دوره راله، نو په دې باندې روزه دا نه ماتېږي. دغه رنګې فرمایي چې په حلق کې لوګی لاړې بغیر د اختیاره، دغه رنګ یا دوړه لاړه یا دغه رنګې مچ لاړې نو روزه پې نه ماتېږي. او دغه رنګې فرمایي چې په هیره باندې خوراک کول، څښاک کول، دغه رنګې کوروالی کول، نو په دې باندې روزه دا ماتېږي نه. دغه رنګې فرمایي چې کله یو سړی دا اوده وي په ده باندې غسل واوړي، نو د دې انسان روزه دا نه ماتېږي. او دغه رنګې فرمایي چې په غوږ کې اوبه لاړې بغیر د اختیاره، نو روزه پې دا نه ماتېږي. دغه رنګې فرمایي چې خود به خود قی انسان ته راشي او دا وکړي، نو په دې روزه دا نه ماتېږي. دغه رنګې سترګې تورول شو او دغه رنګې ویښتان دا غوړول شو او مسواک کول شو، په دې باندې روزه نه ماتېږي. دغه رنګې سپری بدن باندې وشي، هغه کوم چې خوشبو ده یا کوم عطر دی د هغې کوم خوشبو ده دا بویول، نو په دې باندې روزه دا نه ماتېږي. دغه رنګې فرمایي چې یو سړی راشي ګرمي شوي دی او د هر ټیټ ولامبي، نو روزه نه ماتېږي. دغه رنګې رومال دا لونکي په سر باندې راخور کړي، نو روزه پې دا نه ماتېږي. یوه ښځه ده ماشوم له پی ورکوي، نو په دې باندې روزه دا نه ماتېږي. نو یاد ساتئ چې دا هغه صورتونه چې په دې باندې روزه دا نه ماتېدله. کوشش وکړئ چې مخکې ملګرو سره شریک کړئ چې هغوی هم د دې نه فایده والي او دغه رنګې د هغوی روزې ته خرابې نه شي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.